نو اکویشن اف موشنز کې زموږ سره څه دي تاکې ته د ډایګرام ته به وګورې خو دغه نه مخکې به موږ داسې کار وکړو چې دا سپوزیشن به وکړو چې انیشیل ټایم چې کوم دی زموږ سره ټي آی دی او هغه زموږ سره څه برابر دی د زیرو بیا فاینل ټایم چې کوم دی ټي اف دی نو هغه زموږ سره څه برابر دی د ټي نو انیشیل پوزیشن زموږ سره اس آی دی د زیرو برابر دی فاینل پوزیشن زموږ سره اس اف دی او د اس برابر دی نو د دې ټولو خبرو مقصد څه شو د دې خبرو مقصد دا شو چې ډل ټي مونږه د ټي برابر اخیستی شو او ډل اس مونږ د څه برابر اخیستی شو د اس صحیح ده بیا که تاسو د ډایګرام ته وګورئ دا ډایګرام چې کوم دی زموږ سره دی او ډي اے سی بی ای ټیک ده دلته چې کوم دی د او نه د ا پورې د او نه د ا پورې څومره ډسټنس چې کوم دی دې ته موږ څه ویلی دی انیشیل ویلاسټي ویلې ده بیا چې کوم دی د ا نه د بي پورې دې ته موږ څه ویلی دی اکسلریشن ویلی دی او سی نه د بي پورې څومره ډسټنس چې کوم دی موږ سره د 80 برابر دی او که ته وګورې د ډي نه د بي پورې فاصله چې کومه ده زموږ سره وي اف ده صحیح ده اوس چې کوم دی سلوپ ته که ته وګورې سلوپ ته نو دا سلوپ دی دا زموږ سره څه دی دا سلوپ دی دا څه دی سلوپ دی او دا زموږ سره کم ګراف دی ویلاسټي یا سپیډ ټایم ګراف دی سپیډ ټایم ګراف دی صحیح ده زموږ سره دا زموږ سره څه دی سپیډ ټایم ګراف دی نو چې اوس سپیډ ټایم ګراف دی نو زموږ سره سلوپ څه دی دا سلوپ دی کنه په دې ګراف کې نو چې کله سلوپ دی نو دا زموږ سره برابر دی ورټیکل سی بی ورټیکل ډیوایډډ بای هاریزنټل اے سی ورټیکل ډیوایډډ بای هاریزنټل اے سی نو سلوپ به زموږ سره برابر شي د سی بی ډیوایډډ بای اے سی ټیک شو بیا که ته د فګر ته وګورې نو تا ته ما ویلو چې سلوپ چې کوم دی موږ له د ویلاسټي د سپیډ ټایم ګراف سلوپ موږ له څه راکوي میګنیچیوډ اف ایکسلریشن راکوي میګنیچیوډ اف ایکسلریشن راکوي ټیک شو اوس که دې ته وګورې نو دا چې کوم دی زموږ سره دا سلوپ د ایکسلریشن برابر شو او سی بی ډیوایډډ بای اے سی نو د اے سی ډسټنس چې کوم دی د اے نه د سی پورې ډسټنس دا زموږ سره د ټي برابر دی ټیک ده نو سمپل داسې کار وکړه چې د اے سی په ځای باندې ټي ولګوه او سلوپ دلته زموږ سره سپیډ ټایم ګراف دی نو سپیډ ټایم ګراف سلوپ موږ له ایکسلریشن راکوي صحیح ده بیا چې دی اوس که ته وګورې نو دا به زموږ سره دوه سایډ ته کراس ملټیپلیکیشن وکړه نو سی بی به زموږ سره برابر شي د اے ټي سی بی به زموږ سره برابر شي د اے ټي اوس راځو موږ فرست اکویشن اف موشن ته فرست اکویشن اف موشن کې موږ ته څه وایي چې فرست اکویشن اف موشن gives relationship یا relation of final velocity and term of initial velocity and acceleration فرست اکویشن اف موشن موږ ته څه شو کوي موږ ته د فاینل ویلاسټي ریلیشن شو کوي د چا سره د انیشیل ویلاسټي سره او د ایکسلریشن سره د فرست اکویشن اف موشن چې دی دا موږ ته څه شو کوي دا موږ ته ریلیشن شو کوي د چا په منځ کې د فاینل ویلاسټي په منځ کې د انیشیل ویلاسټي په منځ کې او د ایکسلریشن ټیک شو بیا چې کوم دی که ته وګورې دا ډي بي ډسټنس چې دی د ډي نه د بي پورې ډسټنس د ډي نه د بي پورې ډسټنس دې ته ما څه ویلی دی وي اف ویلی دی بي نه د ډي پورې ډسټنس دا زموږ سره څه دی وي اف دی او دا برابر دی د څه شي د سی ډي یا ډي سی پلس سی بي د ډي سی پلس سی بي برابر دی ډي سی پلس سی بي برابر دی ټیک شو اوس داسې کار وکړه چې د دې ویډیوګانې ولګوه د دې څه ولګوه ویډیوګانې ولګوه نو موږ ته پته را چې د ډي نه د بي پورې ډسټنس چې دی د ډي نه د بي پورې ډسټنس دا زموږ سره څه برابر دی په دې ځای کې دا د وي اف برابر دی دا څه برابر دی د وي اف برابر دی ټیک شو او د ډي نه د سی پورې ډسټنس یا سی ډي ډسټنس چې کوم دی دا زموږ سره څه برابر دی د وي آی برابر دی څه برابر دی د وی آی برابر دی او بیا چې کوم دی زموږ سره دا ډي سی بی ډسټنس دی دلته موږ برابر کړی دی څه شي د 80 نو دا ویډیوګانې چې کله ته ولګې نو دا برابر شي وي اف په زموږ سره برابر شي د وی آی پلس 80 ټیک شو اوس راځو موږ سیکنډ اکویشن اف موشن ته نو په سیکنډ اکویشن اف موشن موږ ته څه شو کوي سیکنډ اکویشن اف موشن موږ ته شو کوي ریلیشنشپ د چا په منځ کې د انیشیل ویلاسټي په منځ کې د ایکسلریشن په منځ کې او د ټایم ټیک شو اوس چې کوم دی دې ته که موږ وګورو دې ته د او نه ا ته
فاصلې ته ما څه ویلی دی وی آی ویلی دی د ډي نه سی ته یا د سی نه ډي ته فاصلې ته مونږ دا هم زموږ سره دا دواړه یو شانتي دي نو دا هم زموږ سره وی آی شو ټیک شو او دا زموږ سره څه دی د ا نه بي ته دا سلوپ دی دا مونږ د اکسلریشن شو کوي ټیک ده او د بي نه سی ته ډسټنس یا د سی نه بي ته ډسټنس دا ته مونږ د ا ټي برابر دی ټیک ده اوس چې دی مونږ ته پته ده چې ایریا انډر ویلاسټي ټایم ګراف مونږ له څه راکوي ډسپلیسمنټ راکوي ایریا انډر ویلاسټي ټایم ګراف مونږ له څه راکوي ډسپلیسمنټ راکوي نو اوس چې ایریا انډر ویلاسټي ټایم ګراف که ته دې ډایګرام ته سوچ وکړي نو دا ډایګرام چې دی دا زموږ سره دا دی ایریا انډر ویلاسټي ټایم ګراف دا مونږ له څه راکوي ډسپلیسمنټ راکوي صحیح ده اوس که ته وګورې نو دې ایریا کې زموږ سره دوه شیزونه جوړ شوي یو ریکټینګل جوړ شوی دی ته وګوره دا څه دی ریکټینګل دی دا څه دی ریکټینګل دی او که دې ته ته وګورې دلته څه دی ټرایینګل دی یو ریکټینګل جوړ شوی دی یو ټرایینګل جوړ شوی دی نو اوس په زموږ سره دا ډسپلیسمنټ ایریا چې کومه ده انډر ویلاسټي ټایم ګراف دا خو موږ له ډسپلیسمنټ راکوي خو که دلته ته وګورې ایریا انډر ویلاسټي ټایم ګراف زموږ سره دوه شیزونو برابر ده یو زموږ سره څه دی ایریا اف ریکټینګل دی او بل زموږ سره څه دی ایریا اف ټرایینګل دی ټیک ده اوس که ته وګورې که تا ته پته وي نو زموږ سره چې کوم ایریا اف ریکټینګل وي نو هغه زموږ سره برابر ده ایریا اف ریکټینګل برابر ده د او ای ضربي ای سی او ای ضربي ای سی ځکه چې ایریا اف ریکټینګل زموږ سره برابر وي ایریا اف ریکټینګل برابر وي د څه شي د لینث ضربي ویډث ټیک ده نو اوس زموږ سره که ته دې لینث ته وګورې لینث زموږ سره څه دی او ای دی ټیک ده ضربي ای سی زموږ سره څه دی ویډث دی یا او ډي زموږ سره څه دی ویډث دی ټیک شو بیا چې کوم دی پلس ایریا اف ټرایینګل ای سی او زموږ سره څه دی بي او دا زموږ سره څه شی دی دا زموږ سره دی ایریا اف ټرایینګل نو اوس ایریا اف ټرایینګل زموږ سره برابر دی څه شي 1/2 دا یاد ساته چې ایریا اف ټرایینګل زموږ سره برابر دی د 1/2 هایټ ضربي بیس اوس موږ څه وکړو هایټ زموږ سره سی بي دی ټیک ده او بیس زموږ سره څه دی ای سی دی نو ای سی ضربي سی بي بشي 1/2 دا شو او هایټ زموږ سره څه دی ایچ بي سی دی یا سی بي دی او ای سی زموږ سره څه دی دا زموږ سره بیس دی ټیک ده نو که ته اوس وګورې دې ته د دې ویلیوګانې که ته ولګې د ای سی سی بي او او ای سی د دې ویلیوګانې که ته کله ولګې نو او ای زموږ سره څه شي برابر دی او ای د وی آی برابر دی ټیک ده ای سی زموږ سره څه شي برابر دی ای سی زموږ سره د ټي برابر دی پلس 1/2 په خپل ځای ولګېد او ضرب هم په خپل ځای شو او بیا چې که ته سوچو کې ای سی ډسټنس چې دی ای سی ډسټنس دا زموږ سره څه برابر دی د ټي برابر دی او سی بي ډسټنس زموږ سره څه برابر دی د ای ټي برابر دی سی بي ډسټنس څه برابر دی د ای ټي نو زموږ سره به څه جوړ شي دا وی آی ضرب ټي پلس 1/2 ضرب ټي ضرب ای ټي ټیک شو اوس دیوله چې کله ته ضرب ورکړې دا به څه جوړ شي ایس په زموږ سره برابر شي د وی آی ټي پلس هاف ای ټي سکویر ټیک شو دا دوانه ټي به ضرب شي ټي سکویر به شي او دا به وی آی ټي شي دا به هاف شي او دا به ټي او ټي به ضرب شي نو ټي سکویر به شي ټیک ده اوس موږ کوو تھرډ اکویشن اف موشن نو په تھرډ اکویشن اف موشن کې زموږ سره څه دي په تھرډ اکویشن اف موشن موږ سره د ویلاسټي د پوزیشن ویلاسټي د فاینل او انیشیل ویلاسټي چې کومه ده د دې په منځ کې او د څه په منځ کې د کانسټنټ اکسلریشن په منځ کې څه شو کوي ریلیشن شو کوي دا یو بل سره ریلیټ کوي خو وداوټ انکلوډینګ ټایم نه علاوه ټیک ده ټایم په زموږ سره څه انکلوډ نه وي اوس وګورئ تھرډ اکویشن ریلیټس پوزیشن اس velocity v both final initial and velocity vi and final velocity vf ٹھیک شو and constant acceleration a without including time اوس چې کوم دی area under the curve can be calculated by taking total area of the trapezium اوس کته چیرته وګورئ دا زموږ سره څه دی velocity time graph دی اوس که چیرته ته دی area ته وګورئ ایریا انډر ویلاسټي ټایم ګراف نو دا موږ له څه راکوي دا موږ له یو ټریپیزیم راکوي دا زموږ سره څه دی دا شیپ دا زموږ سره یو ټریپیزیم دی ټیک ده
دا به اوس موږ کلکولیټ کوو څنګه نو ایریا اف ټریپیزم زموږ سره دی او ای بی ډي او ای بی ډي ټیک شو دا موږ سره راکوي ټوټل ډسپلیسمنټ به راکوي اوس به موږ داسې کار وکړو چې موږ ته پته ده چې ایریا اف ټریپیزم زموږ سره برابر د 1/2 دا یاد ساتئ ایریا اف ټریپیزم د څه برابر د 1/2 ال ضرب ال جمع ال لینث جمع لینث ضرب ویډث لینث جمع لینث ضرب ویډث ټیک شو اوس موږ داسې کار وکړو چې دا به موږ ولګو 1/2 به ولګو دا د دې فارمولې نه صحیح ده د دې فارمولې نه به څه ولګو 1/2 ولګو 1/2 چې کله ولګېده نو لینث زموږ سره یو لینث دی او ای دی او ای به ولګو بل لینث زموږ سره څه دی ډي بي دی لینث جمع لینث ټیک شو بیا ضرب ویډث ویډث زموږ سره دی او ډي دی نو دا به زموږ سره برابر شي اس په برابر شي د 1/2 او ای جمع ډي بي ضرب او ډي ټیک شو بیا پوټینګ د ویلیوګانې به پکې پوټ کړو نو اس په زموږ سره برابر شي د 1/2 وی آی پلس وی اف ضرب ټي نو د پس اکویشن نه موږ ته پته ده چې وی اف زموږ سره برابر دی د وی آی پلس ای ټي اوس به داسې کار وکړو چې ټي به ترې معلوم کړو دې اکویشن نه موږ څه معلوم کړو د پس اکویشن نه دې نه موږ ټي معلوم کړو نو ټي به زموږ سره برابر شي د وی اف ماینس وی آی ډیوایډډ بای ای دلته چې کوم ټي دی د دې په ځای باندې به څه وکړو د دې دا ویلیو به ولګو دا ویلیو به څه کړو د دې ټي په ځای باندې دلته پوټ کړو نو دا به زموږ سره راشي 1/2 وی آی پلس وی اف انټو وی اف ماینس وی آی اوس زموږ سره یو فارموله ده د 9 په میث کې چې کېدای شي تاسو په 8 کې ویلي چې a سکویر ماینس b سکویر از ایکول ټو a پلس b انټو a ماینس b ټیک شو a سکویر ماینس b سکویر از ایکول ټو a پلس b انټو a ماینس b اوس که تاسو سوچو کې دې فارمولې ته نو دا دلته زموږ سره راځي دا سایډ راځي ګوره وی آی پلس وی اف ماینس وی آی دا سایډ راځي که نه نو دا سایډ چې کله راځي نو داسې موږ شروع کړی دا موږ به داسې ولیکو چې وی اف سکویر ماینس وی آی سکویر ډیوایډډ بای 2a ټیک شو دلته اوس په داسې کار وکړي دا به ته کراس ملټیپلای کړي کراس ملټیپلای کړي نو دا به زموږ سره برابر شي 2as از ایکول ټو وی اف سکویر ماینس وی آی سکویر ټیک شو او دا زموږ سره تھرډ اکویشن اف موشن دی اوس زموږ سره چې کوم دی اخرنی ټاپک د چپټر نمبر 2 هغه دی موشن ډیو ټو ګریویټي موشن ډیو ټو ګریویټي نو راځو چې موشن ډیو ټو ګریویټي څه ته وایي دا کې پری پال دی پری پال د موشن ان وچ ایر ریزسټنس از نیګلیکټډ اینڈ د ایکسلریشن از نیر دی کانسټنټ از نون ایز پری پال پری پال زموږ سره هغه موشن ته ویلی شي چې په کې موږ ایر ریزسټنس څه کوو هغه نیګلیکټ کوو او ایکسلریشن زموږ سره څه دا کانسټنټ دی ایکسلریشن زموږ سره څه کانسټنټ دی او ایر ریزسټنس پکې موږ څه کوو دا نیګلیکټ کوو اوس دوی په دې بوک کې یو خبره دام کړې ده که چېرته تاسو ایر ریزسټنس نیګلیکټ کوئ دا لرکې وباسئ یا په یو ویکیوم شانتي شیپ کې ته داسې کار وکړئ چې یو هیوي باډي او یو لایټ باډي دا ښکته راګزاري نو دا په څه باندې رالویږي په سیم ایکسلریشن باندې به رالویږي صحیح ده بیا چې کوم دی د ایکسلریشن اف فری فالینګ از کالډ ایکسلریشن ډیو ټو ګریویټي د دې چې کوم د فری فال ایکسلریشن ته څه وایي ایکسلریشن ډیو ټو ګریویټي ورته وایي صحیح ده دا موږ په څه باندې ډینوټ کوو په جی باندې دا ایکسلریشن ډیو ټو ګریویټي موږ په څه باندې ډینوټ کوو په جی باندې او چې ته بره ځي د ګریویټي خلاف ځي د ګریویټي خلاف چې کله ته ځي نو جی به څه الي ماینس الي د ډایرکشن دپاره صرف د پلس ماینس د څه لپاره دي د ډایرکشن دپاره دي او چې کله ته ښکته راځي ځمکې سایډ ته راځي نو ته به جی څه الي د جی ویلیو به زموږ سره څه پازیټیو وي ټیک ده بیا چې کوم دی ویلیو نیر د ارت سرفیس د جی ویلیو به د سرفیس ارت سرفیس ته نږدې څه برابري د 9.80 میټر پر سیکنډ سکویر یا د 32 فوټ پر سیکنډ سکویر ټیک شو اوس چې کوم دی په پری پال کې به اکویشن اف موشن زموږ سره څنګه لیکو نو سمپل دغه اکویشن به خو ته به څه کې ا به په جی باندې ریپلیس کې او اس پر ډسټنس چې کوم دی دا په هایټ باندې ریپلیس کې ټیک ده نو وی اف په زموږ سره برابري فرست اکویشن اف موشن وی آی پلس جی ټي ټیک ده او اس چې کوم دی هغه موږ ریپلیس کړو په چا باندې په ایچ باندې نو ایچ په زموږ سره برابري د وی آی ټي پلس هاف جی ټي سکویر ټیک ده او 2 اس ته نو 2 جی ایچ په برابر شي د وی اف سکویر ماینس وی آی سکویر ټیک ده نو دا زموږ نن لیکچر نور لیکچر لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. Thank you so much and best of luck.